حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کور ته حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ راغی. بار یو قتل چې باور کې دی حضرت عمر زوی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما ناشته. تاسو یو کو چې حضرت عمر سره شو ملاقات کوم. نو حضرت عمر زوی ورته وی چې زدلته کېنولې ما تنه اجلاس شروع دی ما ته اجازه نشته چې دنه لاړ شم. زکه ورګ ناسم چې دنه اجلاس ته دنه ضروری میټینګ شروع دی لہذا ما ته ویل چې ته بدن ناراضي. نو حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سره اقل تور کې ناشته. کله چې هغه اجلاس هغه مشوره ختم شو او دنه حضرت عبد الله ابن عمر زین و سره حضرت حسین روان دي. دواړه چې دنه لاړل حضرت عمر چې وکتل چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ روان دي نو یو دم د خپل زین ودرېدو خپل وځي منه ودرېدو تاسو یو کو حسین تکل راغلی. حضرت حسین ورته وی چې زمالک وخت شو در عالم وی دنه ول نه راتلی ځکه چې تاسو به بار په ور کې ناستو هغه چې ماته اجازه نشته. نو ما وی چې کله د حضرت عمر څخه اجازه نشته نو زه خو د علي زویم نو ماته بسنګ اجازه دي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی حسین واقعي چې د حضرت علي زوی ما خپل څه ته اجازه نه ورکړې لیکن نن چې حضرت عمر ته کم بادشاہي او د خلافت ملاو شوی دی ما ته هغه وخت یاد دی کله چې ما بيزي سرولې او ما به بيزي سرولې نو بيزي به ما نه سنبالې دینا ما نه بيزرو کشوا زما مور به مالا کو مخمن سفید را پرخلی. نن چې د حضرت عمر 22 لاکھ مربع من حکمران دی دا ستاسو نیکو د بوټانو هغه صدقه ده چې حضرت عمر ته ملاو شي دا تا ته اجازه ده ته په میس کې راغلی وي ما خپل جوته اجازه تم ور کړې لیکن ستا هغه قدر هغه زما د زینم زیاته ته په میس کې راغلی وي ته بار ولې ناس. داود حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ سره مینا. یو بل واقعیا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دور دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه به هر وخت کې سلام کې پہل کو حضرت حسین باندې به پہلا سلام کو حضرت حسین د سلام نه پہلا به سلام کو او حضرت حسین وای چې زما زړه کې دا خبر رااله چې امیر المؤمنین دی زموږ مشر دی او د هر وخت کې سلام ماته پہلا کوي نن صدا کار کوم چې زبر ته پہلا سلام وکم. وی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په جماعت کې روان دی او ما وکړه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ روان دي زه یو د ستنې شاته پټ ودرېدم ما چې څنګه حضرت عمر راشي زبنا صاحب او زمو پیله په سلام وکړ. چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ستنې خوا راغی نو یو د ماته وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ اے حسین ما باندې بیا سلام وکړ زه راوتم باندې سلام جواب ورکړ او بیا مې وی اے امیر المؤمنین تا خو زنوم کتره زه خو دلته پټ ناستم ما وی چې زه سلام پیله وکم تا د څنګه پته ولګی دا ستنې شاته. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه سوال هغه جواب هغه دی اوریدو دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي اے حسین دا خبره یاد وساته ستا صرف شکل د نبی علیہ السلام سره نه ملاویږي ستا د بدن نه چې کوم خوشبو راځي هغه د نبی علیہ السلام ته بدن شای خوشبو شالي دا ما ته هغه خوشبو نه پته ولګی دا چې د ستنې شاته حضرت حسین ولاړ دا د صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ هغه مینوا د حضرت حسین سره او دغه دور دی د حضرت عمر حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ یو جنازه لتلی واپس یې کرال نو حضرت ابو هريره ګوري چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په چپلو باندې یا چې کوم هغه وخت کې بیزار دی په هغه باندې ټوړه ده او حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه مشر سره دی او حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه وخت کې 18-20 سال عمر دی. حضرت ابو هريره خپل صادر رواغسته او حضرت حسین په خبو منی وای چپلې ول صفا کوي حسین یو دم आवाज وکړ اے ابو هريره دا ته سکای ته زموږ مشري. حضرت ابو هريره ورته وای اے حسین نن به تمانه منی کوي پرې د چې دا صفایو کوم ځکه چې ما استاد نیکو حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ناوري دي چې الله ز حسین او حسن سره محبت کوم او څوک چې د دوه سره محبت کوي الله تعالی سره محبت وکړي. عزت هغه دی وجنا استاد عزت کو